معلوم جی سلیم دی او د برډز کار کو پرندو کار کو دا بچا خان چوک دی بچا خان منډي نن د اتوار ورځ ده دلته 2 ورځې منډي لګي د اتوار او د جمعې په ورځ په دې کې هر قسم مارغان ملاويږي دلته موږ سره توتیان ملاويږي بجري لوبر شو دارنګ شو وغیرہ وغیرہ چې څومره توتیان دي دا ټول به د بازار نه ان شاء الله په ریټ باندې ښه ملاوي د جمعې او د اتوار د ورځې 2 ورځې دي ځکه ملای او باقي دلته موږ سره تنظري ملاويږي په خریټ باندې ایراني شو د کني شو اوس دې نه پس چې کوم دی دا بریډ ورځې راځي ریګنیک او دا کشمیري راګان خلک جوړي لګي ان شاء الله موږ سره راګانو کو چا جوړي پکاري مادیانی پکاري کم قسم پرنده پکاري ان شاء الله موږ سره ملاوي او اوس دا خلک تاسو نه ډیر زیات کې د بیماری لحاظ سره یاره موسم چینج شو دی له بس ورکو یو خوراک کې احتیاط پکار دی د ګرمۍ خپل خوراک دی د ژمي خپل خوراک دی هغه کې خلک لکه احتیاط پکار دي سړی وکړي دویمه خبره ده د بیماری شو او بیماری کې په دې ورځو کې اکثر د مارغان کوریزونه کوي باندې غورځي په دې کې د مارغه له کمزوري کوي دې لپاره یو دوايي د کولیسول ګرین ملاويږي شنه دوايي ده او هغه ولا راواله او بو کې ولا مکس کوي هغه سره لوګم پیدا کوي سوکړم ختمي کمزوري دا ټول دې سره ختمي نن باچا خان چوک تر هغه یا مخفل د دوی ختمول الله دا مونږ تقریبا 3 کال ساتل او ډېر ښه ټایم راځي تیر کو دا مونږ نر ساتل دي دې مونږ ډېر خیال ساتو او ډېر په مینه محبت ورته आवाज کوو موږ سره ډېر مینه محبت کوي دې زموږ عام خلکو بشان پنجره بند ساتو دې زموږ پنجره خلاص ساتو چې ګرځي راګرځي چې کم طرف ته ځي خوراک ولې ډېر خیال ساتو باجره ورکو وريجي ولا ورکو کور کې چې سپوک شي روټۍ ولا ورکو او خپه شو او خپه مینه او په ولا ډېر خیال ساتو نا پرس ورته راړو او ډېر ښه ټایم راځي